ګرانو ملګرو، ایمان او اسلام دا دوه اهم او بنیادی د اسلامیت لپاره او د ایمانیت لپاره مهم او زبردست او اعلی او زبردست خبرې دي. کتونکو کو کتل شي اسلام کې خو 15 ارکان دي چې ټول بیانوي چې کلمه طیبه او منځ دی او روژه ده او زکات دی او حج دی. خو دا چاته پته شته چې په ایمان کې څو ارکان دي؟ ځکه چې اسلام معنا تسلیمېدل، خپل ځان سلنډر کول، منل. ٹھیک شو؟ مسلم معنا منونکی دی الله تعالی د احکاماتو. ایمان معنا یقین دی. ایمان معنا یقین په زړه کې به ته په دې خبرو یقین کوي. دا پته چاته شته ورونو چې ایمان کې څو شرایط دي، څو ارکان دي ایمان کې، څو ارکان دي په ایمان کې، څو ارکان دي په ایمان کې. ډېرو خلکو ته دا پته نشته. ملګرو ځانم په پوي کوي او ملګریم په خبر کوي، ځکه چې ایمان خو ډېر مهم شی دی. نو پامنتو بالله کې چې کوم اوه شی نه ذکر دي دا د ایمان د لپاره ارکان دي. اسلام ارکان خو پیژنې چې 15 دي، د ایمان ارکان اوه دي. امنتو بالله، ما ایمان راوړی په الله تعالی باندې، یقین مې کړی وی په الله تعالی باندې، ځکه چې ایمان معنی د یقین. و ملائکتی، فرشتو باندې ما یقین کړی، و کتبه په کتابونو باندې ما یقین کړی، و رسوله په رسولانو باندې ما یقین کړی، والیوم الاخر ورځ د آخرت باندې ما یقین دی، والقدر خیره و شره من الله تعالی، خیر او شر دا چې دا د الله پاک دی طرف نه دی، تقدیر باندې ما یقین او ایمان دی، والبعث بعد الموت او د مرګ نه پس په زندګۍ باندې ما ایمان دی او یقین دی. ګرانو کتونکو تاسو کتل چې په ایمان کې اوه ارکان دي او په اسلام کې 15 ارکان دي. راځي چې ملګرو سره دا خبره شریکه کو، مهمه یو غنو، ځکه چې ایمان دا د مسلمان د لپاره بنیاد دی. په دې باندې به ان شاء الله بچیږو او دا ایمان به مونږ په ورځ د قیامت باندې لږه حدیث مبارکو کې راځي چې ډېرو خلکو ته به تیاروي، خو مؤمنانو ته به د کجورو د ستنو امر او د کجورو د ډډ قدر غټ غټ قدرتي راډونه وي او دا راډونه به د ایمان رڼا وي چې په پولیس رات هم په پورې وځي او په میدان محشر کې هم درته رڼا وي او په همدغه په برکت باندې رب العالمین تعالی خپل رضا درکوي او جنتونه درکوي. الله تعالی د موږ تاسو ایمان کامل نصیب کی او په کامل ایمان سره دی الله تعالی موږ تاسو دغه دنیا نه رخصتي نصیب کی. جزاکم الله خیرا.